د نبی علیہ السلام جسم خوشبوی خبره ما دې پورې کوله. د احد غر د نبی علیہ السلام ستړی ریک راغی ډډی اواله او ګټتا او د پیغمبر په خوشبوی باندې چې ګټ کله پوه شو. ځکه الله سن صحیح سپار یو سیس کې چې کم دینو پیدا کړي پرې جماداتو کې محسته تاسو اول سپاره کې ویلې دي بعض کانی د الله د یری نخکته را ورغړي. نبی علیہ السلام چې راسه هغه کانی ته ډډه والا کانی ته پته ولګی را جناب محمد رسول الله ر داغه مبارک املارا د بدن خوشبوئی دا یو دم کانی د بالغ پشانتی نرم شو. نبی علیہ السلام دم وکړه کله چې رسول الله مبارک پاسه رکانه بیا خپل حالت تراغه واپس سخ شو. پرې وجد هغه مسلم هستی ته الله کتاب نازل کړي ما استاسو بد وکاره پرې رمضان پر اخرنو ورځو کې یو بد رب نه امید لري د مغفرت ذکر داس عظیم کتاب الله دا اوریدو توفیق تاسو له درکات چې هغه کتاب په خپل باندې هم کتابونو عظیم او هغه کتاب الله نازل کړو بیا هم عظیم هغه کتاب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنته مسلم هستی ته نازل کړي شو. نور تاسو وګورئ د تاریخ کتابونه د سیرت کتابونه وګورئ د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارکه او ذخیره ډکري. جمادات هم گواہی ورکړه انسان هم گواہی ورکړه جنات هم گواہی ورکړه. راشه لګ نباتاتو طرف ته دیونو بوټو طرف ته راشه هغه مسلم استی چې الله په قران نازل کړي کم قران چې تاسو اورید او وی په هغه پیغمبر چې نازل دی دومره لوی مسلم استی چې رزمکه نباتات وي د الله نبی دی. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې خپل صحابه ته تقریر کې د جمعې په ورځ باندې صحابه په خپل منځ کې مشوره وکړه. نبی علیہ السلام د کجوري تنې ته ډډه وهلی پیغمبر علیہ السلام تقریر کوي بهر نه خلق راشي نبی علیہ السلام نخکاری پیغمبر علیہ السلام ولاړی تنې ته ډډه وهلی راځي یو منبر به تیار کو دغه منبر به درې پړوي پیغمبر علیہ السلام به یو پړوي باندې ناسي بلی پړوي باندې به قدمین مبارکین پراته بلی ته ډډه وهلی. صحابه چې کله منبر تیار کو مسجد نبوی کې منبر کې خورې شو نبی علیہ السلام منبر باندې تشریف فرما شو. پاولنې جمعې باندې پیغمبر علیہ السلام د کجوري تنسیټ تکې خورا کله چې پیغمبر علیہ السلام خطبه شروع کړه صحابه جمعات کې سلګې شوه ماشومان غونته جړه چا کولا منګ چاپی رکتل ماشوم خدل تخکارینا دا جړه سشه کوي. یو صحابي چې کم دینو توجه وکړه د کجوري هغه تنا چې جناب محمد رسول الله د قیمتي ملا سره لګیدل او ټچوا هغه تنه د پیغمبر علیہ السلام فراق کې چې کم دینو جړه وکړه. نبی علیہ السلام ته صحابه وې پیغمبر علیہ السلام ورغه هغه تنه سینې پورې جوخته کړه د ماشوم په شان تسلی ولې ورکولې هغه تنه د کجوري جړه چې کم دینو بس کړه. نن هم د خانه کعبه پستن کې چې کم دینو دن نه بندلا مونږ ته پته ولګی را کم عظیم کتاب دا اورېدو توفیق کا رب کائنات نن راکا هغه مسلم هستی ته چې کم دینو نازل دی هغه مسلم هستی په بارکه انسان وای د الله نبی دی جنات وای د الله نبی دی جمادات وای د الله نبی دی نباتات وای د الله نبی دی هغه مسلم هستی ته الله کلام نازل کړ. الحمدلله ادا کلام اورېدو توفیق مونږ الله پدې کې به ان شاء الله صرف دو کارونه کو غور سره ان شاء الله واورې خبر اختصارا ختمومه ان شاء الله زموږ استاد صبح صرف دو کارونه یو د الله نه پتیر شو عبادت باندې د یکم رمضان نه تر 20 رمضان مبارک پورې الله موږ له رقم او اعمال توفیق را کړی کاغذ اورس روزنه ول او کرشپې قیام کول دي او دغه سره سره په قیام کې چرېنو د قران اوریدل دی او ویل دي. نو ان شاء الله ولنه کار به زموږ استاد سودای چې دغه د قبولیت په د رب کائنات نه امید لرو. کله کله یو انسان عبادت وکي او د خپل عبادت په خپل باندې بے قدری کې ان شاء الله بے قدری باندې کو د رب نه 100% دا یقین لرو چې ان شاء الله کم رب چې موږ له د ورځې د روزو نیولو توفیق راکړي ان شاء الله هغه رب به قبلهم کم رب چې موږ له شپې تراو توفیق راکړي ان شاء الله هغه رب به قبلهم کم رب چې موږ له پر یو جمعات کې د 2 پیرې د قران د ختم توفیق راکړي ان شاء الله زموږ امید دار چې هغه رب به قبلهم. نو د خپل نیکو اعمالو دا غیب په خپل بے قدری نه کو د رب نه 100% دا غواړو او دا امید بلرو چې الله به ان شاء الله زموږ د عبادت قبلي
او دویم کار به زمونږ او ستاسو دی چې د الله نه به خوف او یره ساتو. ذکرار صحابه کرام او د انبیاو طریقه کارو کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. د شپې کم خوب کول او نور عبادت کې شوګیره کول او بیا سحر د پېشمنی په ټیم باندې په خپلو عباداتو باندې استغفار کول. نه کله چې د انسان د الله نه امید همي او بل طرف تر الله نه یره همي چې اسې نه زماره عبادات چرته کې اسې عبس نه تلی او د قبولیت درجې ته نه رسیدلی، نه یو طرف تر رب نه امید لره او بل طرف ته یره کول. د دې انسان ایمان چې نو دا مضبوط او صحیح ایمان دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د یری او د امید په منځ کې دی. نو یو طرف ته به ان شاء الله د خپل رب نه امید لرو چې الله به زمونږ مغفرت کوي. د دې اولنې عشره دار رحمتو ان شاء الله الله به په خپل رحمت کې موږ او تاسو رانغاړي. د دې د درمیان عشره دا مغفرتو ان شاء الله امید دې زمونږ چې الله به زمونږ مغفرت نصیب کړي. د دې اخرنې عشره دا د جهنم نه خلاصې دی. امید بلرو چې ان شاء الله الله به موږ د جهنم نه لري ساتي. او دویم به خپل رب نه یره هم لرو، په هغې باندې به د رب کائنات نه استغفار او توبه هم ان شاء الله کوو. دا دوه درې شپې موږ پر هغه توبه باندې خبر وکړه. امید به پرې بنیاد باندې لرو چې الله د عظیم روجې د نیولو توفیق راکړه. امید پرې بنیاد باندې به لرو چې هغه رب د شپې د قیام توفیق راکړه او د قرآن د اورېدو توفیق راکړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکه او ذخیره تاسو پورته کوي. رسول الله مبارک او فرمایل دا روزه معمولی طاقت نه لري، قیامت پر ورځ به رب کائنات تر دې انسان سفارش کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا قرآن بر رب کائنات ته چې کم دینو درې انسان سفارش کوي. الله د دوو طاقتور سيزونو توفیق ان شاء الله راکا. امید به پرې بنیاد باندې لرو او د کم قرآن د اورېدو توفیق چې نن الله موږ لراکا. او بیا په تاسو را الله خصوصي رحم دا چې د دوو ختمونو توفیق تاسو له درکا. دا قرآن معمولی کتاب نه دی. ګورئ د دې قرآن سره زموږ او تاسو تعلق راغی. مولوی سے پرې باره باندې تفصیلی گفتگو وکړه. دا معمولی کتاب نه دی، دا هغه کتاب دی چې څه شی هم دی له لاس ورکړی دی، نجات او فلاح طرف ته ور رسولی دی. ما د قرآن کریم د آیات یو ټوکړه ستاسو مخکې تلاوت کړه. الله پرې کې د قرآن عظمت بیانوي چې انسان د خپلو عباداتو نه قدرې به نه کوې، امید به لرې. ذکر داسې معمولی کتاب دا اورېدو توفیق نه دی، بلکې دا د یو عظیم کتاب دا اورېدو توفیق ما درکړی دی. الله فرمایل کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. درې آیت درې ټوکړې یو کلمې او لفظ ته ګوره. د دې نه د قرآن تعظیم معلومیږي، عظمت او لویي معلومیږي او انسان کې د شکر جذبه پیدا کیږي چې رب الحمدلله چې داسې قرآن د ختم توفیق دی پر یو جماعت کې 2 پیرې راکا. الله فرمایل کتابن دا یو عظیم کتاب دی. کتابن کې پر باب باندې را 2 پیشونه چې تنوین ورته قاریان وای. دار تعظیم د پاره دی. کتاب عظیم، دا معمولی کتاب انسان تا تراو کې وانه اورید. دا یو عظیم کتاب دی، عظیم کتاب. او د دې قرآن د عظمت د دې نه تاسو ته پته لګي. تاسو وګورئ قرآن د الف لام میم نه شروع کوي. کله چې تاسو یو عالم په درس کې کېناستئ، عالم تاسو ته قرآن درس شروع کو، تاسو ته الف لام میم درې الف لام میم معنی چرته تاسو ته یو عالم کړي را چې دې دا معنی را الته کې مونږه دا وای الله اعلم بمراده. د دې په معنا باندې الله پوره د دې سره د قرآن د عظمت پته ولګی را چې قرآن هغه عظیم کتاب دی چې مونږ په اولنی لفظ کې اتیا وګرځول چې الله د دې په معنا باندې خپويږي. ورپسې مونږه شروع شو ذالک الکتاب، مونږ را عربی لغات وکتل، مونږ چې کوم دینو عربي وکتا، مونږ وی ذالک الکتاب معنا خو مونږ دا کو چې دا کتاب چې بلکې ذالک اسم اشاره. دا چې کله مونږ وای یو هزاره یو چې درمیانی مقدار باندې مونږ وای ذکر
یو چې بالکل لري داسې راغ چونیالی د غر په هغه سر کې موږ وایو ذالکه وس دا دومره لري اشاره الله استعمال کړه ذالک الکتاب معنی موږ کو دا کتاب شری ذهن ته یو خبر راله چې کتاب خو مخکې پروت دی رب عربی کې را اسم اشاره دی ولې دومره بعید د پاره راوستا په دې وجه باندې علماء مختلف توجیهات کړي دي بعضو پکې را توجیه کړي را چې قرآن خو زموږ مخکې پروت دی خو قرآن دومره عظیم کتاب دی او عظمت دومره اوچت دی چې زموږ او ستاسو عقلونه هغې ته نه وررسي په دې وجه الله اسم اشاره بعید راوړه د الف لام میم نه پته ولګېده د ذالک نه پته ولګېده چې دا یو معمولی کتاب نه دی الله فرمیل کتاب دا یو عظیم کتاب دی مسلمانه فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون مسلمان له پکارداري پرې باندې خوشحالي وکي او بیا موږ د کتاب نه لږ مخکې لاړو الف لام را کتاب انزلناه الله فرمایي مسلمانه معمولی کتاب نه دی چې الله تعالی توفیق درکا انزلناه مخکی مزید تعظیم ہو رہی دا قرآن عظمت ہو رہی اللہ فرمائے انزلناه منگ نازل کرے رہ دا قرآن مسلمان دا قرآن دا عظمت تپار دا خبر کافرہ چا اللہ فرمائے انزلناه منگ نازل کرے رب دمر عظیم رب تا رب استا عظمت چکم دینو دمر لوئی وستا دا طرف کتاب نازل شوئے دا کتاب سمر عظیمی اللہ فرمائے انزلناه منگ نازل کرے رے منگ مخ کی مزید ورالو اللہ دا قرآن نور مرتبہ مچتائی اللہ فرمائے کتاب دا یو عظیم کتاب دے انزلناه منگ نازل کرے رے اللہ عظمت مخ کی بیانی الیک پیغمبر استاغن تا شخصیت تمی نازل کرے رے یو چې کتاب پخبل باندې عظیم بل کتاب د الله د طرف نازل د دومره لوی ذات د طرف نازل بل الیک پیغمبر استاغن تاستی طرف ته نازل جناب محمد رسول الله اغه مسلمه هستی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو حدیث ذخیره پورته کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په کوم باندې چې کتاب نازل دی مایدا معمولی کتاب تاسو انورید دا سره معمولی کتاب ختم نشو مسلمان یو بد الله نه امید لري چې ان شاء الله رب کائنات په زما مغفرت نصیب کړي ذکر داس عظیم کتاب الله دا اوریدو توفیق راکو یو په خپل باندې کتاب عظیم دی بل انزلنا الله فرمای مونږ نازل کړي بل الیک پیغمبر استاغون ته شخصیت ته مونږ نازل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم عظیم استرا رب کائنات د طرف هم نازل قرآن په خپل باندې هم عظیم کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه مسلمه هستی تاسو ګورئ دنیا کې د نور انبیاء معجزې هم ګورئ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې هم ګورئ تاسو بر پیغمبر د هغه صاحب قرآن د عظمت ادراک علاوه کې او تاسو ته پته ولګي آغا مسلمه هستی یوازې چې کم دی انسان د هغه د نبوت گواهی نه ورکوي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ آغا محمد رسول الله کم ته چې الله قرآن نازل کړی دی جناتو باقاعده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادي نخله کې رسول الله مبارک یو ځای ته روان دی د اوکاز میلې ته التب ورشم ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کار دو زما امتی بر جہنم نه څنګه بشي زما امتی بر جنت تطلو والا څنګه جوړ شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بهر هر ځای ته ور تخلق لوي دعوت ورکو د اوکاز میلې طرف ته روان دي صحابه ور سره دي وادي نخله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ول جمع ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کې جنات په برختل الله بر کم فیصله حکم کړو کم الله به حکم نازلو پرشتو با اسمان کے راغے مطابق خبر شروع کرے جنات پا وقت الاغ خبر بے واورے رے نجومیانو طرف تب اخکت راوڑے نبی علیہ السلام اللہ دنیا تراولے گا کلچ رسول اللہ مبارک راغے جنات پا بر باندینی شخطے اللہ پا غو باندی شہاب ساقب دا اور اغ شغلور پسی کی ویسیزی جناتو مشورہ وکنا چی دنیا کسی چل شویرے اللہ دا خیر ارادہ کڑے را کہ اللہ دا شر ارادہ کڑے را دیکھو جناتو جی کم دے پیریانو دا یو بل سر مشورہ وکڑا مختلف علاقوں تے خلق تشکیل کرل
چې دنیا کې وګرځي چې دا علت او وجه معلومه کې چې څنګه موږ بره نشو خطې. نصیبین یو علاقه د هغې جناتي. رسول الله مبارک وادي نخله کې د صحابو له چې کم دی نو مونځ کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن وایي د هغې نصیبین علاقې جنات رالل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارک خولې نه دا کلام واورېده. څنګه مولوي صاحب خبره وکړه د دې کلام په ذریعې سره الله د زړونو زنګ لر کوي. د هغه جناتو د زړونو زنګ مکمل لر کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته غوږ کېښوده. کله چې قرآن واورېد ایمان یې راوړ. لاړ خپلو جناتو د دعوت ورکوي. انا سمعنا قرآنا عجبا. من عجبه قرآن چې کوم دی نو واورېده. هغه قرآن چې د موسی علیه السلام نه وروسته الله چې دی نو دا نازل کړی. ځکه علماو لیکلي معلومیږي دا چې دغه جنات یهودیانو ځکه عیسی علیه السلام یاد نه کړه. داسې کتاب موږ واورېده. ای زمونږ قوم راشئ د هغې نبي خبره واورئ. ما کم پیغمبر ته چې قرآن نازل دی الله فرمایل کتاب دا یو عظیم کتاب دی مخکې عظمت اور انزلناه. اے انسان ما نازل کړی بل چا نه دی. الیک پیغمبر ستا غونته هستۍ ته چې ستا په رسالت باندې یوازې ستا په رسالت باندې یوازې قایل دا انسانان نه دي بلکې هغه جنات هم ستا د پیغمبرۍ ګواهي ورکوي. ما راشه د محمد رسول الله نبوت لږ وګوره کوم ته چې الله قرآن نازل کړی داسې مسلمه هستي ده چې د ځمکې حیوانات رواله د ځمکې نباتات رواله د ځمکې جمادات رواله ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت تصدیق کړی چې دا جناب محمد رسول الله دی. ټول وایي الحمدلله. داسې عظیم کتاب دا اورېدو الله توفیق راکړه. هغه مسلمه هستي وګورئ د ټولو نه اول د ځمکې جمادات راولئ. جمادات چې کوم دی نو د کاڼو ته وایي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت اثبات یې کړی دی. په کم باندې الله قرآن نازل کړو کم قرآن د اورېدو توفیق چې الله مونږ او تاسو له راکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام روان دی. د رسول الله مبارک یو دشمن ابو جهل روان دی. د ابو جهل د ځان سره لاس کې راسې کاڼې راواغستل. نبی علیه الصلاۃ والسلام له مخې له ورغی. رسول الله مبارک ته وایي ته وایې زه نبي مزرې نه منم زمونږ ستا سره پرې باندې اختلاف دی. نن موږ ستا پیغمبري المنو زما پرې لاس کې چې کم کاڼې دي که دې کاڼو تا ما ته دا وایي چې زما پرې لاس کې ما څه نیولې دي ځکه پرې لاس کې پټ داسې کاڼې نیولې و که تا وایي چې دا پلانی څیز دی زه پیغمبري منم که تا ما ته دا ونه وایي زه ستا رسالت بیا نه تسلیموم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ای ابو جهله دا خبره خو اسانه ده ستا په لاس کې سري زه وایم دا پلانی څیز دی که ستا په لاس کې دل نه سري دې زما د رسالت اقرار وکړه. بیا ابو جهل وایي بیا خو ستا نه منل لو جهل دی. یو دم د ابو جهل په لاسو کې چغې کړې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه ابو جهل په شا باندې پرېوت بېهوشه شو. کله چې هغه خبیث انسان په هوش کې راغی ای محمده صلی الله علیه وسلم ما ته خپل هغه استاد وښیه د کوم استاد نه تا دا جادو منتر زده کړی چې د بل په لاسو کې د کاڼو نه خبرې وباسې ایمان یې رانوړ په مخه باندې لاړ. ما مسلمان هغه مسلمې هستۍ ته قرآن الله نازل کړی معمولی کتاب نه دی بې قدري ونه کې په دې د الله شکر ادا کا. الله دوه پیرې دلته قرآن د اورېدو توفیق درکړه په هغه پیغمبر باندې نازل دی چې د ځمکې جماداتو هم اقرار کړی چې را جناب محمد رسول الله دی. ټولو الحمدلله. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو غزوې نه را روان دی. یو غزوې نه روان دی د احد په غر کې رسول الله مبارک دمه کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احد کې یو کاڼي ته ډډه وواله. د رسول الله مبارک د جسم هغه خوشبوئی نن په الله قسم که موږ ته پته ولګېرې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جسم څومره قیمتي جسم و د هغې جسم نه کومه خوشبوئی راوته څومره قیمتي وه. نن به موږ را خپل جسم د پیغمبر د طریقې نه په بله طریقه باندې نو مزین کړی. موږ به د پیغمبر یوه ادا هم نه وه پرېښودې او که موږ ته را پته ولګېره د دغه پیغمبر د جسم نه د دغه پیغمبر د قیمتي جسم نه کومه ادا راوتې را هغه ادا که یو انسان پر خپل جسم کې راولي د جهنم اور پر جسم باندې اثر نه کوي. رسول الله مبارک د جسم سره چې کم سر ټچ شوی دی د جهنم اور یا د دنیا اور ته اجازت نشته چې هغه وسیزي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تره دی د رسول الله مبارک دفاع ډېره زیاته کړې ده.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وړوکواله کې غیږ کې اغسته ری د بدن د هر حصے سره ټچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر قیامت پر ورځ باندې رسول الله مبارک هغه ترله سزا ورکړې کیږي د اور پس کروټو باندې به ودرولې شي او مازغه خټ کیږي دن بس وځي ذکر خارجي بدن سره د جناب محمد رسول الله قیمتي جسم ټچ شي او ټول الحمدلله کنن مونږ ترا پته ولګی یو صحابي راغی ربل صحابي سره میلمه شو کله چې میلمه شو هغه صحابي میلمه وی خپل وینځ ته بچی لاړ شه میلمه له تولیه راوړه کله چې تولیه راوړه تولیه بالکل ګندره هغه میزبان صحابي وی مخبل وینځ ته بچی را تولیه ګندره دا خو انسل غواړي لاړ شه تولیه صفا کا دا میلمه صحابي وی ما وکتل وینځ تولیه راوغستا بلکړه تنور لمبه وهله هغه تنور ته چیرینو تولیه ور واچولا زما ذهن کې دا خبر رااله شاهد دی وینځ باندې خبره ګرانه شوی د خپل آقا ورته زماره مخه د یو میلمه مخه تولیه ګندره زکه د حسین چې کم دین ور واچولا ما قتل چې هغه وینځي پټکی وغیرہ سره یو شب ورسته هغه تولیه تنور نه راوچه دګړه مال راوړه ما پیلا سوچ کړل خپل ګرم تولیه خیره مکمل تور باندې سفاری ما د خپل هغه میزبان له تپوس کو دارا توایا ما خدا خیال چې وینځه غوسه شو تولیه تنور ته واچولا دا تولیه خو بالکل صفا شور ته خیره وینځل وختي ګندا وس بالکل صفا دا تولیه د راغختلی د کم زین را دا تولیه وکم زه کې ما توي مرګري د هغه تولیه چې کوم استاب کور کړه خو فرق صرف دومره دی یو پیر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کرم علمو ما د خپل تولیه مخ کې کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاسونه پاغه باندې وشکړل زما زین ترا خبر رااله د پیغمبر د جسم سره کم شي ټشي اور پاغه باندې اثر نه کوي ما به تور تجربه دا تولیه اور تور واچولا ما وقت الخير توسوزیدل تولیه بالکل محفوظ پاتې شو د هغه ورځې نو ورسته مونږ تولیه په اوبو نه رینځلې کله چې خیره نشي مونږ اور تور واچو اور دغه خیره وینځي هغه تولیه چې جناب محمد رسول الله د مبارک الله سره ټشي هغه بالکل روغ راوځي مې مسلمان کته ته پته ولګیرا چې د پیغمبر د جسم سره کم شي ټچ پاغه باندې اور اثر نه کوي بیا د پیغمبر اداګانې د سر نه تر خپو پورې وتا په خپل جسم باندې چړاو کړي د جانم اور په پتا باندې اثر نه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهل په ایمان رانوړ په مخ باندې لاړ د نبی علیہ السلام جسم خوشبوئی خبره ماده پورې کوله چې قرآن کم پیغمبر ته الله نازل کړي ری الیک پیغمبر استاغون ته استیت می نازل کړي د احد غر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستړی ری راغه ډړای اواله او ګټتا او د پیغمبر په خوشبوئی باندې چې ګټ کله پوښو ځکه الله سن صحیح سپار یو سیس کې چې کم دینو پیدا کړي پرې جماداتو کې محسته تاسو اول سپاره کې ویلې بعض کانی د الله د یری نخکتر ورغړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راسه هغه کانی تډړو والا کانی ته پته ولګیرا جناب محمد رسول الله ری داغه مبارک املارا د بدن خوشبوئی دا یو دم کانی د بالغ پشانتی نرم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم وکړه کله چې رسول الله مبارک پاسه رکانه بیا خپل حالت تراغه واپس سخ شو پرې وجد هغه مسلم هستی ته الله کتاب نازل کړي ما استاسو بد وکاره پرې رمضان پر اخرنو ورځو کې یو بد رب نه امید لري د مغفرت ذکر داس عظیم کتاب الله دا اوریدو توفیق تاسو له درکات چې هغه کتاب په خپل باندې هم کتابونو عظیم هغه کتاب الله نازل کړو بیا هم عظیم هغه کتاب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنته مسلم هستی تنازل کړي شو نور تاسو وګورئ د تاریخ کتابونه د سیرت کتابونه وګورئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارکه او ذخیره ډکړي جمادات هم گواہی ورکړه انسان هم گواہی ورکړه جنات هم گواہی ورکړه راشه لګ نباتاتو طرف ته دیونو بوټو طرف ته راشه هغه مسلم استی چې الله په قران نازل کړي کم قران چې تاسو اورید وای وای په هغه پیغمبر چې نازل دی دومره لوی مسلم استی چې رزمکه نباتات وي د الله نبی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې خپل صحابه ته تقریر کې د جمعې پر ورځ صحابه په خپل منځ کې مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري تنې ته ډډه وهلي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کوي بهر نه خلق راشي نبی علیہ السلام نخکاری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولاړی تنې ته ډډه وهلي راځي یو منبر به تیار کو د هغه منبر به درې پړوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو پړوي باندې ناسي بلې پړوي باندې قدمین
قدمین مبارکین پراتی بلی تب ډډ وهلی صحابو چې کله منبر تیار کو مسجد نبوی کې منبر کې خورې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر باندې تشریف فرما شو پاولنې جمعه باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري تنسیټ تکې خورا کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبه شروع کړه صحابو جمعات کې سلګې شوه ماشومان غونته جړه چا کولا منګ چاپی رکتل ماشوم خودل تخکارینا دا جړه سشه کوي یو صحابي چې کم دینو توجه وکړه د کجوري هغه تنا چې جناب محمد رسول الله د قیمتي ملا سره لګیدل او ټچوا هغه تنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فراق کې چې کم دینو جړه وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه وې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغه هغه تنه سینې پورې جوخت کړه د ماشوم په شان تسلی ولې ورکولې هغه تنه د کجوري جړه چې کم دینو بس کړه نن هم د خانه کعبه پستن کې چې کم دینو دل نه بندلا مونږ ته پته ولګیرا کوم عظیم کتاب دا ورېرو توفیق کا رب کائنات نن راکا هغه مسلم هستی ته چې کم دینو نازل دی هغه مسلم هستی پبارکه انسان وای د الله نبی دی جنات وای د الله نبی دی جمادات وای د الله نبی دی نباتات وای د الله نبی دی هغه مسلم هستی ته الله کلام نازل کړ الحمدلله ادا کلام اورېرو توفیق مونږ له الله را کټولو الحمدلله پزور الحمدلله مسلم هستی نباتات هم زمون سره منی جمادات هم زمون سره منی تاسو د بحیرا راهب ټیم کم دی تاسو د بحیرا راهب هغه واقعه وګورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر سره سفر باندې روان دی بحیرا خدمت تراغه بحیرا چې کله خدمت تراغه زکه بحیرا وې اخر کې چې ما سحر لیدل دا ټول ونی چې کم دی نو دی خو په سجده باندې پرته وي زکه نن ز خپل راوته ما درې میلمنو ز په خپل باندې اکرام کوم چې ریو سره کملاسی مسلمه هستیرا جمادات اقرار وکړه نباتات اقرار وکړه راځي حیوانات طرف ته چې آیا دا مسلم استی زمون سره حیوانات منی او کنه منی باقاعده حیوانات زمون سره منلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول الله مبارک ته کم دی بازي کسانو یو سمسار مخ کې اورغور زول خادمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ کې اورغور زولا وای اے پیغمبر ته ځان ته پیغمبر وې منګ منو کړي پتا باندې ایمان راوړ منګ به ایمان چې کم دینو دا راوړو رسول الله مبارک ته دا شرط چې کم دینو مخ کې خولو مختلفو هغه چې کم دی کتابونو کې محدثینو دا واقعي ذکر کړی را راوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې هغه سمسارا او خادمي دا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپو طرف ته ورويشتا چې منګ به تامنو ایمان براوړو کدي ایمان راوړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو आवाज هغه ته کړی یا زبا اے زبا هغه مړ سمسارا هغه سترګ وغړولې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فصیح عربی کې وی لبیک یا رسول الله اے دا الله رسول زمخ کې حاضرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام من تعبدک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا رب کائنات مطابق تپوس کړي د چا عبادت کې د چا مخلوق رب دې کم دینو سوګ دے یا رسول الله من فی السماء عرشو د چا عرش په اسمان کې رے وفي الارض سلطان ہو زمکه باندې بادشاہی را وفي البحر سبیل ہو سمندر کې لارې رے وفي جنت رحمت ہو وفي جہنم عقاب ہو رحمت جنت کے رے جہنم کی جکم دینو سزا را نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے زبا رب کائنات پی جندلے رے صحیح بالکل جواب درا کر رب ہم اغرے دارا تو من انا زسو کیم نبی علیہ السلام تپوس کی میلما د ختم نبوت مطابق خبر وکړه مونږه د ختم نبوت مسله الحمدلله واضحه را داسې واضحه را چې رزمکه حیوانات پرې باندې باخیره گواہی ورکړی را کم یو انسان چې د ختم نبوت د مسلې نه هغه مخ چې کم دینو دا ګرځي دا یو سمساری او د یو بدترین حیوان نه بلکې د خر نه هم چې کم دینو بدتر دی ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعفور خر هم د نبوت گواہی ورکړی وه چې را د الله پیغمبر دی نبی علیه صلوات والسلام په عشق کې خودکشي کړې وه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سمساری نه تپوس کوي رب دې څوک تیرا چا بندگی کې یا رسول الله را چا چې عرش بر په اسمان کې رے یا رسول الله زمکه باندې حکومت ته یا رسول الله سمندر کې لارې دی جنت چې کم دینو رحمت جهنم چې کم دینو سزا را نبی علیہ السلام من انا زسو کیم و انت رسول رب العالمین ترى الله رسول و خاتم النبیین و غور سرا و خاتم
النبیین اخرنے نبی قد افلح من صدق چا چې ستا تصدیق وکړو هغه فلاح او کامیابی ته ورسید وقد خاب من کذب چا چې ستا تکذیب وکړ نامراده شو پرې وجه منګه خبره دې پورې کوله د هغه پیغمبر علیه السلام پر رسالت باندې د ځمکې هغه زب هغه خادمه او سمسارې هم ګواهي ورکړې چې را د الله نبی دی ټولو الحمدلله د هغه کتاب د اورېدو توفیق الله راکړه انشاءالله زمونږ به دوه کارونه وي انشاءالله امید به د رب نه د مغفرت لرو د الله نه به د هغې سره سره یره هم کوو توبه به مو باسو ځکه الله د عظیم کلام د عظیم میاشتې د روجو توفیق هم راکړه د داسې عظیم کلام د اورېدو توفیق هم راکړه چې په خپله باندې هم عظیم کتاب د رب د طرفه نازل داسې عظیم او مسلم هستۍ ته چې کوم دی نو نازل چې د ځمکې ذرې ذرې ګواهي کړې ده چې دا د الله نبی دی انشاءالله موږ به د خپل رب نه دا امید لرو چې رب کائنات په انشاءالله زموږ مغفرت درې قرآن په وجه سره کوي انشاءالله پر قبر کې او آخرت کې به دا قرآن الله زموږ سفارشي چې دی نو دا ګرځوي دویم کار بسکو دویم کار الایمان بین الخوف والرجاء ایمان چې نو د امید او د یری په منځ کې یو طرف ته امید لرو بل طرف ته چې کوم دی نو د رب کائنات نه یره هم کو د رب نه سوال کو استغفار وکاو رب د روزې د اولنا تر دې ځای پورې چې کوم دی ما خو روزې ونیوي خو زما جبه خو کنټرول کې نه و زما سترګې خو کنټرول کې نه وي زما غوږونه خو کنټرول کې نه و رب اسنه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مصداق ونه ګرځم دا هغه خیرو مصداق ونه ګرځم چې جبرائیل علیه السلام خیره کړې وه نبی علیه السلام منبر ته ور وخر جبرائیل علیه السلام خیره وکړه نبی علیه السلام پې امین وی خیره دا چې هلاک تشي هغه انسان د چا په زندګۍ باندې د رمضان مبارک دا قیمتي میاشت راشي دی بیا هم دومره عبادت ونه کړي دی جنت ته تلو والا وګرځېد جبرائیل علیه السلام فرشتو کې اعلی فرشته هغه خیره کې مسجد نبوي کې دننه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانته معصوم شونډې په هغې باندې امین وایي یو طرف ته به امیدي بل طرف ته به زموږ او ستاسو یره هم یې ګورئ دا درې شپې به زموږ او ستاسو جړه هم یې الله ته الله سینه چې د هغې خیرو موږ مصداق چېرته ونه ګرځو ربه زموږ په ګناهونو باندې د عفو قلم چې کوم دی نو راکاږه زموږ په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه الله زموږ مغفرت نصیب کا که زموږ په دې رمضان مبارک کې مغفرت نصیب نشو ربه کومه میاشت پې بیا کومه لمحه به چې په هغې کې به زموږ مغفرت نصیب شي انشاءالله رب ته به استغفار هم کو او د زړه د اخلاص و رب کائنات ته چې نو دا توبه وباسو سفیان ثوری رحمت الله علیه وی زما گاون کې او شرابي انسانو کله چې وفات شو ما ته پته نه وه زه ودومه خوب کې راته ویلی شو ای سفیان ثوری ستا گاون کې را الله ولی وفات شوی دی لاړ شه جنازې وکړه زه راپاڅېدم څوک وفات دی ما چې کله وکتل یو شرابي وفات و ما وی چې ربه دا خو یو شرابي انسانو زه لاړم ما د هغه د بیبي نه تپوس وکړه چې دا خو یو شرابي انسان دی خو همیشه دپاره د رب نه په غفلت کې د کومه ادا کړې نه ما ته خوب کې راسې وښوی شو ښځې ووې چې دی کله وفات کېدو وفات په ټیم کې چې کوم دی سترګې بلکل د خولو د اوښکو نه ډکې شوې اسمان طرف ته یې مخ کوو ربه ناامیده نه یم ربه یو رحیم ذات طرف ته در روان یم ربه زما 100% دا یقین دی ته به زما مغفرت نصیب کې ماله به سزا نه راکې د زړه د اخلاص د خپل رب نه امید ولره په دې وجه شاید رب کائنات چې کوم دی نو بخلی ځکه الله د انسان د مغفرت لپاره بهانې چې کوم دی نو دا لټوي انشاءالله د اخرنۍ درې شپو کې چې کوم دی نو موږ به پاسو رب ته به جړا پر یاد کوو ګورې رب ته به چې کوم دی استغفار کوو چې ربه هسې نه د پیغمبر علیه السلام د خیرو مصداق چېرته موږ ونه ګرځو زموږ به انشاءالله را دوه کارونه امید به د رب نه لرو چې کم ذات د عبادت توفیق راکړي انشاءالله قبلې به د رب نه به یره هم ساتو جړا او پر یاد او استغفار به هم چې کوم دی نو انشاءالله کو رب که زمونږه ګناهونه پرې رمضان کې شوي یا زمونږ نه چې کوم دی نو روجو کې راسې غفلت شکار شو خدای د عفو قلم پې راکاږي ټیم نا وخت لري پرې باندې خپل خبره بدلوم دا چې ختم نبوت باندې نور دلیل پیش کړي ختم نبوت خبره ما تاسو ته بالکل واضح را حیوانات چې کوم دی په کوم شی باندې گواہی کړي دا غیر انکار چرته نه لازمیږي او حیوانات مړه حیوانات لا پرې دوا تاسو را دي سو ذخیره وګورئ ناشنا ناشنا روایت په تاسو ته په نظر باندې راشي ناشنا ناشنا روایت انصارو کې یو کس ته لار باندې روان دی ماسپخین او د مازیګر ټیم دی را پریوته صحابه کله را پریوته وفات شو
وفات شو منګه چې راوچت کړي وفات ته منګه لاړو کور ته ویوړ کله چې منګ دغه کور ته ویوړ د انصارو سړی هم راجم شول چاپیره لري د انصارو خزي هم را چاپیره شوي خلک جړه پر یاد دغه په وفات باندې کوي د لاش لا پروت دفن شوی نه لري کله چې داسې ماښام نه وروسته د ماښام او ماسخوتن دا ټیم شو تیاره ولګېده خلق زنانه جاړي او خلق خبرې کوي دا لاش چې کوم دی نو لا پروت یو اواز راغی او اواز کې دا وویلی شو خاموش خاموش منګه غوږ کېښودو چې دا اواز د کوم ځای نه راغی اواز بیا وشو خاموشی منګه چاپېره کتل اواز د کوم ځای نه راځي منګ ته پته ولګېده اواز پرې مړی باندې چې کم له پاسه کمبل پروت دی د کمبل د لاندې نه راځي منګ د مړي نه کمبل باقیره چې کم دی نو واړو منګ ته اواز وکړو خاموش منګ چې کله خاموش شو د مړي د خولې نه اواز وته محمد رسول الله خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی آخرنی نبی دی آخرنی نبی دی لا نبی بعده داغه نه وروسته بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته چې د حیواناتو د خولې نه خبره وتې را د مړو په خوله باندې چې کوم دی نو دا خبره جاری شوې ده وس دې کې به یو انسان نور دلایل به څه وغواړي او دې کې به کم یو انسان داسې مطلق انسان چې هغه به دې کوم چې کوم دی نو شکوک او شبهات وکړي د کم دلایل چې په خپله باندې رب کائنات خاتم النبیین قرآن کې ذکر کړی دی د کم پیغمبر د آخرني نبوت د آخرني نبی کېدو د هغې چې اسمان کې فرشتو په خپله باندې ګواهي ورکړې ده د معراج واقعه تاسو لږ وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام روان دی جبرائیل علیه السلام ورسره دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اولنی اسمان ته چې کله ورورسېده اولنی اسمان دروازې کولاو شي د نبی علیه الصلاة والسلام تعارف چې کوم دی فرشتو سره چې کوم دی جبرائیل علیه الصلاة والسلام کوي جبرائیل علیه الصلاة والسلام چونکې فرشتې پیژني چې اسمان فرشته راک تپوس ته کوي جبرائیل را بل ملګری دی څوک دی محمد رسول الله خاتم النبیین دا محمد رسول الله دی آخرنی نبی دی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بیت المقدس کې هغه تمام انبیاء لمونځ کوي جبرائیل علیه الصلاة والسلام تعریف کوي مخکې نورو پیغمبرانو ته وایي دا د آخر زمانه آخرنی پیغمبر دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه په رسالت باندې هر یو څه ګواهي ورکړې را داسې د نبی علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې هم هر یو څه ګواهي ورکړې را تاسو قرآن پورته کوي د پیغمبرانو چې څومره معجزات را پیغمبر د تلو سره ختم دی او که نه دي د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه قرآن چې نن قاری صاحب سر ته ورسو داسې بل کتاب څوک تراو کې نشي ویلی داسې بل کتاب زور په زیر څوک نشي یادولی دا چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام په پیغمبرۍ کې چې خلکو شکوک او شبهات وکړل الله د اثبات د رسالت لپاره قرآن په دلیل کې راولېږه څنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت اثبات په ابتدا کې قرآن کړی دی داسې قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت لپاره هم لوی دلیل دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالکل امی او انپڑھ تر دې پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نوم هم نشو لیکلی الله فرمیل وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بیمینک پیغمبر تا په خپل لاس لیکل نشو کولی تا د دین مخکې چرته کتاب نو لوستې نه تا لوستې شو ځکه که تا لیکلم کولی شول تا لوستلم کولی شول اذا لارتاب المبطلون باطل خلق به بیا ریب او شک چې دا خو یو ایجوکیټډ یو تعلیم یافته انسان دی د ځانې دا قرآن لیکلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام 40 سال پورې خپل نوم نشو لیکلی ول د 40 سال پورې د زده کړې دور پیغمبر علیه الصلاة والسلام امی د هغې نه اخوا د یېرېدو دور ځکه څلوېښتو کالو نه اخوا انسان نه یاد هم یېرېږي د هغې نه اخوا داسې کتاب راوړي د پیغمبر علیه السلام معجزه وه چې دا د الله نبي دی ځکه قرآن 100 پیرې چیلنج ورکړه وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثلک که تاسو په شک کې چې دا قرآن پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی تاسو هم درې په شانتي او صورت پیش کړئ هغه دور کې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر اثبات ورکړه اوس د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت لپاره قرآن دلیل څنګه دی لږ غور سره واورئ نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت د تصدیق دپاره الله قرآن راولېږه اوس چې کله د پیغمبر علیه السلام پیغمبري دعوا وه قرآن په هغې باندې دلیل و نن هغه دلیل موجود دی د قیامت دورې پورې به موجود وي پته ولګېده دعوا هم موجوده ده قرآن موجود دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبري هم موجوده ده الحمدللہ نو چې تمام اشیاء په هغې باندې ګواهي ورکوي بیا داسې کم یو بیوقوفه انسان به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت اثبات خو تا ده په هغه ځمکه باندې چې ته یې رقمقل انسان دپاره چې کوم دی
هغه ضرب المثل پیش کې ته چې کم ته خر وې خر په ټولو کې قمقل حیوان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم دی مال غنیمت کې یو خر ورسېد هغه غالبا چې یعفور نوم یو هغه یعفور خر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وایي داسې مینه ساتله نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو صحابي سره کاره هغه یعفور ته به لاړ شه پلانې صحابي مثال به طور ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی به منډې کړه او دروازې ته به لاړ دروازه به په شونډک باندې وواله کله چې به راووت چې څوک دی پته ولګېده دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعفور دی پیغمبر علیه السلام ما پسې رالیږلی لاړ به رسول الله مبارک خواله او بیا وګورئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشق په بنیاد باندې د رسول الله مبارک د رسالت د اثبات او تصدیق دپاره هغه خر څه وکړل نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو کله چې وفات شو هغه خر ته پته ولګېده زما هغه مالک او آقا خو لاړ دی خو د ځمکې نه رخصت شو هغه په فراق کې به زما زندګي څنګه به سر کېږي داسې د مدینې پرې کوڅو کې به یې چغې والې منډې به یې وهلې او د فراق رو رو چې کوم دی هغه غم سیوا شو لاړ صحرا ته ور وتښتېده صحرا کې هم زندګي نه به سر کېږي خورا څښاک چې کوم دی نو هغه خر پرېښوده تر دې پورې د محمد رسول الله غمونه دومره بار شول چې په دنیا کې نور زندګي مشکله شوه یو شاړ کو یو سر ښکته کو ځان یې کوی تښکته ور ورځو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې چې کوم دی نو خودکشي وکړه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او د ختم نبوت اثبات نه نو نور سری بهر کیف دا دوه کارونه به انشاءالله زمونږ یو به امید لرو انشاءالله الله به زمونږ مغفرت کوي رب زمونږ تمام اعمال چې کم دی رمضان کې او غیر رمضان کې مونږ کړي خدای قبول کړي دویم نمبر به انشاءالله استغفار کو رب نه به دعاګانې چې کم دی نو غواړو خدای زمونږ بوزي ته زمونږ ګناهونه ماړوه په دې رمضان مبارک کې دنه دنه خدایا زمانگا پا گناہوں باندھ عفو قلم را کاغا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.